بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دو قسم له ټرمینالوجیز دي چې هغه یو ته عبادت وي او یو ته اخلاق وي. عبادت وي څه ته وي چې د الله سره ستا کم تعلق دی ته عبادت وي. مونځ د تاو کو دی ته عبادت وي. د مخلوق سره چې ستا کم تعلق دی ته اخلاق وي. اخلاق څه ته وي؟ مخلوق سره بیهیویر سلوک. دیو جن یو حدیث ته چې د قیامت په ورځ به ټولو نه درون چې احسنهم اخلاقا چا اخلاق خي. اخلاق څه مطلب د خلقو سره رویه خي. نو زمونږ نننی ټاپک چې دی یا نننی د دې گفتگو موضوع چې ده هغه د حقوق العباد چې خلقو سره زمونږ رویه څنګه پکار ده. خپلو کسانو سره زمونږ رویه خو ډېره ښایي خو د پردو کسانو سره دا رویه چې موږ کومه ساتو موږ ته پردي وایو دا واقعي پردي دي. ادي سره رویه داسې پکار ده که نه. سړی روانو که نه طالبان او شاګردان ورسره نه خپل استاد چې و نو هغه شاګردانو ورته ویې یاره د سړي دا پیسې ښکته دي نو د ده نه یو شړق نه وباسو. اوس د هغو رویه خو دا وه د هغه ورته ویې یاره چې زه ورته په بله داسې کوم نو ښه به نه وي تاسو غلی شئ ته نو ورته یې واورارو که ته را خپلې پیسې اوچتې کې نو یو خو به دا پاکي او یو به د الله رضا شي. د هغو ته یې تاسو چې کوم کار په جنګ کوه نه په خوږه ونه شو نو چې ستا د خلقو سره د خلقو سره رویه چې تا ته ښه نه ښکاري. ګوره په دې دنیا کې ډېر قسم له خلق دی خو یو هغه خلق دی چې د هغې مقابله څوک نه شي کولی. هغې مونږ یو نوم وله یخی محبوب ترین بندې یا صادق ترین بندې دا دي چې دوی په مونږ څه حق دی. دا صحابه وو. صحابه رضی الله تعالی عنهم دا خلقو دا هم د الله بندیان دي. د دې سره به زما ستا تعلق څنګه وي؟ د دې په ما تا باندې حق شته که نه؟ نو حق به یې څنګه ادا کوو؟ وی دا به حق به الو ادا کوي چې ته خو وپېژنې دا څوک دی. د صحابي ډیفینیشن تعریف څه دی؟ وی تعریف یې دا دی هغه انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو لیدلی یو شرط. نمبر دو چې ایمان یې پرې راوړی. نمبر تین چې د ایمان په حالت کې وله مرګ راغلی. اوس که سړي په خپلو سترګو لیدلی ایمان یې پرې نه راوړی ابوجهل خو لیدلی و که نه په ایمان یې پرې نه راوړی ابولهب هم لیدلی ایمان یې پرې نه راوړی صحابي نه شو که نه. که نه ایمان یې پرې راوړی بیا واپس شوی لکه مسلمه کذاب ټایپ خلق بدقسمته چې مرتد شو. بیا بعضې کسان پکې دي چې کاتب وحی و او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا کړې وه چې که د فتح مکې په حالت کې مونږ خلق معاف کوو خو که پلاني د خانه کعبې دغه د پردې د دننه پټ شو هم به یې نه پرېږدی. نو د پیغمبر لیدلی مو ایمان یې پې م راوړی خو په ایمان ورته مرګ م نصیب نه شو. دا صحابي نه دی. دا تقریبا 1,24,000 کسانو. د دې په موږ ډېر زیات احسان دی. موږ وایو که نه یاره دغه چې دا بونیر ضلع دی خلق وایي یاره دا د حاجي فضل رازق صاحب الله دې وبخښي په موږ ډېر لوی احسان دی. دې لپاره ډېر جدوجهد کړی و. بل وایي هلکه موږ خو د مردان سره ویشتو خو ښه وه چې هغه و او موږ یې د سوات سره به ملکنډ کې کړو. دا بعضې خبرې دي چې دې نه ته انکار نه شي کولی. نو د دې نه ډېر زیات احسان په موږ باندې د صحابهو دی. د صحابهو دومره لوی احسان دی چې ما ته احسان نه شو وړی. دا ما ته چې نن په کوم دین مزې کوو دغه دین په صحیح په پیور حالت کې موږ ته صحابه ورسولی و. د دې وجه نه د هغو حق لاول وپېژنه. حقوق العباد آن د ټاپ حقوق اف صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. وی ښه وی په دې کې غټه خوبي څه وه؟ په دې کې غټه خوبي دا وه چې دې د رسول الله ملګرتیا یو وخت نه وپرېښې. ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا تھا. موږ خو چې سړی الیکشن وګټي موږ څومره ګڼئ پکې او چې کله بیلي نو بیا موږ هم ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې په بدر کې مغه و بیا په خندق کې مغه و. خندق کې ډېر زیات 20 دن مسلسل سړی په سړځی کې شاته د کورونو باندې د حملې خطره ده. خوراک نشته. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ګټ دغه را پرېږدي نو په خېټه پورې کاڼي تړلي دي او ساړه ډېر زیات دي. او ان بیوتنا عوره بعضې خلق وایي چې زمونږ کورونو کې خو څوک شتی نه او که ته اجازه راکړې چې مونږ هلته لاړ شو خو هغې وहाँ भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा था. تبوک هغه څومره ګران کار و پای کې هم دغه ملګرتیا وه. یو خو دا ملګرتیا نه وه پرېښې.
او دویمه غټه خوبي دا وه په عامو حالاتو کې، دا خو د جنگ په حالاتو کې شو، په عامو حالاتو کې هم رسول الله خوشی نو پرېښی، مبادا که چرته کې څه دغه راشي وهې او موږ ته به خبره پاتې شو. د دې وجې نه په ملګرو یو بل ته وینا کوله. حضرت عمر صاحب پکې یو ملګری و، وی چې زه خان سره ومه نو ته به د رسول الله سره ناستې، چې ته خان سره نو زه به د رسول الله سره ناست یم، نو چې تا څه خبرې زده کړي نو ما ته به یې وایې، چې ما څه خبرې کړي نو تا ته به یې وایم. نو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خالی نہیں چھوڑا، مبادا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آ جائے اور ہم اس سے محروم رہ جائے. دا ډېره غټه خبره وه که نه. بیا عملي طور هغه کارونه وکړل چې ته به حیران شې چې دا انسان دا کار کوي. یعنې کومو خلقو چې بظاهر د ګناه کارونه کړي دي هغې ته به ماریان شي، لکه معیز ابن مالک یا غامدیه، دا زنانه ده خو صحابیه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم راضي ما خو بدکاری کړي، نو حضرت ته مخ بل طرف تاړئ، نو هغه بل طرف نه راځي، نو هغه بیا ته مخ بل تاړو، یاره د دې مازغه ټیک دي او جی ما نه غلطي شوې ده که نه. نو حضرت والا نه پولیس او نه اتکړی ورته وایي یاره ته داسې چلو کا چې ته نه قلارېږې چې ته لاړه شه، چې کله ماشوم دې وشي بیا راشه. نو نه پسې پولیس تللی، نه یې ضمانت ورکړی، نه پسې څوک تللی شي، خو هغه بیا راځي او هغه وایي چې زما وړوکی وشو. نو حضرت ورته وایي چې دا وړوکی چې تی بوله بیا څوک ورکوي چې تاله موږ سزا درکړو، دله تی ورکوه. دا هغه چې په ظاهر موږ ته ګناهګار چې وایو چې ګناه تې شوی د هغې دا حل دی. ما تا ته لپاره څومره غټ اګزامپل پرېږدي، مثال پرېږدي. لږې ورځې پس هغې ماشوم له په لاس کې د روټۍ ټوکړه ورکړې ده او ته وایي د خدای رسوله شرط پوره شو او هغه روټۍ خوری شي، ما له سزا راکړه. ته سوچ وکړه داسې یعنې سزا به له څه ورکوي، په ګټو به یې ولي، هغې ته پخپله راغلې ده. بس ته مونږ وایو که نه خدای توبه خدای توبه خدای توبه، سړی وایي یاره دا توبه ډت دی، وایي چې لکه حجامت کوي د نایي په دکان کې ناست دی او وایي خدای توبه خدای توبه زه ګیره خورم، داسې یي که نه. وایي دا خو یاره دا عجیبه یو دا توبه ده، یو هغه توبه ده چې هغه پخپله راغلې ده، وایي ما له سزا راکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو صحابي ته وایي یاره د دې د دماغ ټیک دي، خبرې ټیک دي، وایي او جي چې کله بیا وله سزا ورکوي او یو کس په ګټه داسې ولي او د هغې داره په هغه لګي د هغه د خولې نه خیږي چې خدای دې خوا راکړه یا خدای دې ورکه که لکه ستا زما جامې څخه شوې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هو دا څه کوې، دې داسې توبه ایستلې ده چې که په ټوله مدینه باندې تقسیم شي نو پوره به شي. داسې توبه یي مطلب چې څومره غټ کار یې کړی زموږ دپاره. نو چې دې وجې نه د هغوی حق ادا کول دا دي چې هر وخت د هغې اګزامپل د هغې مثال ستا ذهن ته راځي په هر حالت کې، ته په هغې باندې قدم ږدې خوند درکوي. اوس دا محرم میاشت ده که نه، محرم میاشت موږ ته څه رایادوي؟ یو امام حسین رایادوي رضی الله تعالی عنه، بل طرف ته موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت رایادوي ځکه چې هجري سال د دې نه شروع کېږي، بل طرف ته موږ ته عاشورې روژه رایادوله چې د یو کال د ګناهونو کفاره ده. الحمدلله شاید تاسو اکثرو کسانو به نیولې. او څلورمه خبره یې موږ ته سره یادوله هغه دا چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې ورځ شهید شوی. عمران خان حکومت پکې هغه چوټي او 2 کال ورکړو، څه کال اتوارو نه پاتې شوه، پاتې ونه لګېده. حضرت عمر صاحب تا ته رایاد شي نو ته صحابه ځان ته رایاد نه، حضرت عمر صاحب ناجوړه دی. څنګه ناجوړه دی؟ په دغې د دې محرم نه مخکې صحیح جمع ذوالحجې، نو د ذوالحجې په 27-28 تاریخ باندې د سار په مانځه کې په دغه باندې والی دی، خوږ کړی دی، زخمی کړی دی. هغې سړي سره په سوران شو، هغه ورته یې ماله تنخوا زیاته کړه. رسول الله د حضرت عمر فاروق صاحب ته دا پوره دا شته دی، هغه وایي ښځه به دې خوښ شم. اثار په مانځه باندې امامتۍ کې ولاړو او یو یې واخپې. اوس یو څو ورځې پس بیا په 1 تاریخ شهید شو، مطلب کې په 27 یا په 28 باندې زخمی شوی، 3-4 ورځې پس په پروت و. یو سړی نندارې له راغلی و، خلک نندارې له راځي که نه، ګوره په هره خبرې ته په غور باندې ګورې، بیا بیا وایي چې زه به په دې څنګه عمل کوم. چا سړی راغلی دی نو د هغه پیسې ښکته وې، موږ وایو که نه مړه پیسې پکې چا راوستي او یاره زړه پاک پکار دی او یاره دا خو هسې د مولانو خبرې دي. حضرت عمر صاحب چې ورته وکتل دا پیسې ښکته وې لاړ، نو چې لاړ نو هغه ورته وایي حضرت عمر صاحب وایي علی بالرجل علی بالرجل، دا سړی ماله راولی، دا سړی ماله راولی. چې کله یې وله راوستو نو ورته وایي ورارو، هغه ته یې وایي ورارو یا ابن اخي یا ابن اخي، ای ورارو دا پیسې دې لږې اوچتې کا، فانه اتقى لربک
وانقى لثوبک، جامې به دې پاکي او د الله په دربار کې به متقیم کنسیډر شي. په دې کې څه اشاره ده؟ دې کې دې اشاره چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سا ورکوي تبلیغ نه بس کوي. مطلب چې سړي ځان کدني او سړی لږې ورځې پس یا لږ ساعت پس مري، په هغې ساعت کې مو سره غم دی چې دې خلقو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو اخري خبره یې څه کړې وه؟ چې دغه ورته وې چې هغه خبره کوله چې جبریل راغی چېرې چې اسرائیل راغلی دی او تاسو اجازت کوئ. وی د حضرت وفات وګوره وی چېرې ستا ساه اخلي نو که تاسو رضا نو حضرت ورته وایي زما د امت پسې کېږي. نو جبریل ورته وی الله وی چې ستا امت به زه بې اثرې پرې نه دم. نو حضرت ورته وی ښه نو بل الرفیق الاعلی اوس زه بره خوشحاله یم، اوس دې رانه ساه والي. وی اسرائیل دی چا په ساه اخیستو جوړه نه جوړلي، دی چا په حصه اخیستو نو خفه شوی لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساه اخیستو چې خفه شوی لکه سړی یو کار کوي یاره وی اډر دی نو څه وکړم. ٹھیک شو ها نو هغه ورته وایي چې څه هغه دی په هغې ساعت کې وي نو په هغې ساعت کې څه وایي الصلات وما ملکت ایمانکم. مونځ خیال ساتئ او چې ګورئ ستاسو کوم زیر دست چې دي که نه که ښځې دي که نوکران دي د هغو ګورئ خیال ساتئ. مطلب چې جاتے هم د دې غمې کوو. نو چې تا ته هر وخت د پیغمبر او د صحابو هغه خبرې مخې ته راځي چې دا هغه خلق ته چې دوی زموږ دپاره ډېر څه کړي وو. دی څه وایي یو ځای کې مونږ ته اوس د هغې په باره کې څه وایي؟ وایي اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. خدای پاک د دې زړونه د تقوا دپاره خالص کړي وو. د دې نه بله غټه خبره یي نو هر صحابي چې ته مکمل طور دا وایې یاره دا صحابو په اپس کې څه خبره راغلي هغه د هغې د لیول ده، ما تا په هغو باندې د اعتراض هېڅ حق نشته. زمونږ سره چې کوم ښه کړي دي دا ښه د سوچ نمبار دي او په مونږ یې لوی احسان دی. نو حقوق العباد کې چې دا خلقو ګوره دی په باره کې څه وایي وکلا وعد الله الحسنى. د ټولو سره خدای پاکو د جنت وعده کړې ده. خو ډېر غټ خلق شو. یو خدا خلق ته چې دا محبوب ترین خلق ته د ټولو نه منلی شوي خلق ته او د دې حق په موږ دا دی چې د خپل عمل په هر کردار کې په هر وخت کې تا ته د هغې څه قول مخې ته راشي او تا له بیا خوند درکوي چې په هغې عمل کې. دا حضرت علی رضی الله عنه قول خلق دی کې کوټ کې کده ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو خبرې موږ له ډېره مزه راکړه اکثر داسې یو کس که نه نو روژه یې نیولې وه په جومات لاړ نو په جومات په لارې تېرېدو جومات نه خلق راووتو نو ورته ویله کس چل دی وی جي دا خو دلته غم شوی دی نو ده خو روژه وه د وی ښه وی جنازه څه وخت ده وی جنازه په 10 بجې ده یاره وی دې جنازې له به ځم وی ولې وی چې ټول کارم دی له به ځم وی خیر بیا به راته ووایم جنازې له لاړ جنازې له چې لاړ شو په لارې چې راتو نو غریب یې چېرته کتو نو هغه له یې صدقه ورکړه خیراتي وله څه ورکړل نو بیا یې مریض کتو چې د مریض تپوس له لاړ شم دا 4 کارونه تا ولې وکړل وی ما ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه رایت شو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې تپوس وکړو وی نن روژه د چا ده ټول غلي شو حضرت ابوبکر صدیق وی زما ده وی نن جنازه چا کړې ټول غلي شو ابوبکر صدیق وی ما کړې نو نن صدقه چا ورکړې نو ابوبکر صدیق وی رضی الله تعالی عنه یاره زه خوشحاله په دې ما چې زه رانه نوتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله نو یو سایل راغی مخې زما سره خو څه نو زما د زوی عبدالرحمن په لاس کې ډوډۍ وه نه مې ترې واغسته هغه له مې ورکړه نو دا شرط هم پوره شو چې نن روژه د چا ده نن جنازه چا کړې ده نن صدقه چا ورکړې ده کله چې دا ټوله وی نن د مریض تپوس چا کړی دی وی دا 4 کارونه چا چې په یو ورځ وکړل نو حضرت ورته زیری ورکړو که نه د جنت چې دا سړی به نو چې کله ستم داسې وکړې چې تا ته حضرت ابوبکر صدیق رایت شي چې دا یو قسم له کمپیټیشن و یو قسم له ټیسټ و د ټولو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وګاټو نو چې ته هم وګټې که 4 وخت ته اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى وکلا وعد الله الحسنى او چې خلک ستا د خپلو ملګرو سره رویه ډېره نرمه نو چې ته وایې چېرې تا ته څوک وایي چې مړه خو تا ټول کار خو تا خراب کو وایي چې نه ما ته دا رایادېږي د صحابو باره کې الله چې صفت کړی څه ویلي رحماء بینهم اشداء علی الکفار
اشداء علی الکفار رحماء بینهم. لکه بیا تر خپل حکومتونو نظام ته ګوري چې راغه څنګه دي بیچاره یو حافظ صاحب دی قاری صاحب دی چڼی رای سر کړی دی چې کوم سبق ته وایي او وخی د هغې ویډیو جوړه کا هغه ویډیو بیا شیر کا بیا چې کله لاړ شي نو بیا ټول انساني حقوقو تنظیمونه پسې راپاسي نو بیا و چې وزیر الله وینا وکړه چې استاد صاحب گرفتار کوي بیا چترال کې یا استاد صاحب چې گرفتار کوي خو بل طرف ته د پنجاب سوچو صلاح الدین رای سر کړی ورته وایي تاسو به کتلی هغه وایي زبان نکال وایي زبان نکال او کہاں سے تعلق ہے او وایي مظفرګړ وایي که څه شی وایي ها گجران والا سے تعلق ہے ادورے وخی چې وجنی ای څوک څه نه وایي او ډي ای جي صاحب آرډر کوي چې موبایل به بیا دا جیل ته نه وړی داسې نه وایي چې داسې آرډر نه کوي چې بیا به دا ناروا نه کوي صلاح الدین سره چې کومه وشوه دا ولې رحماء بینهم اشداء علی الکفار دلته سوچي دی اشداء علی العلماء اشداء علی الحفاظ ابلور جو ویډیو کته کنه چې بټاګرام کې آفیس صاحب دی ایو شاګرد یې ځوړن کړو دا ټیک دی دا په خپل دی خو که پولیس سره ارسه وکړي نو هغې ته څه نه وایي او که هغه سبق دپاره څه وکړل نو هغه بیا دومره په ټوله دنیا کې خواره شي دا ولې هلته کې ډیفینیشن دا دی اشداء علی الکفار رحماء بینهم دلته کې واقعه دا دی چې اشداء علی المسلم ورحماء علی الپولیس دا شي که نه ځکه چې ستا پولیس سره به ته رحم معامله ځکه کې چې ستا حکومت ستا د هغې د وجې نه دی ته به بیا وایي چې نه میں پنجاب کې پولیس کو ٹھیک کر دوں گا اس لیے آیا ہوں نو هسې یو خبره کم خلق چې دی چې هغه ډېر زیات نیک خلق دی او په عبادو کې پټاپ دي هغه صحابه دي دویم نمبر خلق په بل ایکسټریم باندې چې زما ستا په نس ښه خلق نه دی ضروري نه دی چې خرابي ما تا ته موږ په جماعت اسلامي کې یو موږ وایي پیپلیان ښه نه دي خو ضروري نه دی چې ته ستا را خبره ټیکي کیدای شي ښه ستا نه آیا سړی و که نه د 74 خبره ده 74 کې ته وې په 76 کې پیپلی یو جماعتې پېښور کې میلاو شو قیس افغانۍ بازار کې نو پیپلی پېښوری وه دا دی بونیری و دا جماعت دی چې تللی نو هغه ته کوک پیش کو د نس کو نو موږ ته چې ولې نس کوې ویل پیپلیانو د لاس کوک نس کوم په هغه ورځ کې به 1 روپۍ کوک وغالي و یاره دا خو ډېره بېعزتي زما وکړه دی سړي موږ یاره دا خو تاسو سره ډېر زیات وکړو چې نه د بوټو حکومت په ورځو کې ویل نس کوم ښه 2017 2016 راغی څو کاله شو 16 سال دا شو 14 شو 30 که نه نو هغې د ځمکې یوه مسله کې دواړه یو ځای او ډېر صفت یې یو بل کاوه نو ما ورته هغه کوک درته یاد دی هغه خو یې دی انتها پسندو مطلب هغه دا ومنله چې ما هغې وخت کې دا غلطي کوله چې دا نفرت مې د ده نه کاو 30-40 سال پس به یې منې د دې وجې نه چې کوم خلق تا ته بد ښکاري دا ضروري نه ده چې بدي او کیدای شي چې ته په دې کې خطا کېږي نو چې کم خلق بدي نو هغې په باره کې یو قرآني او د حدیثو په رڼا کې خپل ځان پوه کوو چې زموږ څنګه سلوک پکار دی د ټول نه غټه خبره خدا ده چې سپیس ورکوئ خلقو له سپیس دې ته وایي چې اکوموډیشن ان د یو سړي سره رعایت کوه چې کیدای شي دی به نه پوه شوی او یو خبره چې ستا په ذهن کې یو اصول دی کېښودل دا ډېر ضروري دي ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت ته او دا ځان باندې راولی ګوره موږ چې به کله ډاکټري کوله که نه نو موږ به ډایسیکشن کوو ډایسیکشن کې به یو وړوکی کتاب زموږ په لاس کې و په هغې کې به یې لیکلي و مینول اف ډایسیکشن په هغې کې موږ ته وایي دلته کې کټ ورکه دلته کټ ورکه دلته اټري ده دلته وین دی دغه شان ته قرآن او حدیث د دې په طور واله او هلته کې چې څنګه د هغه چل ښیي داسې کوه نو ابو ذر غفاري ته ګوره څه وایي لا یرمي رجلا بالفسوق ولا یرمیه بالکفر یو سړی دی په بل سړي د فسق الزام نه لګوي او یو سړی دی په بل سړي د کفر الزام نه لګوي مې کله کله زاریان شم که نه پخوا د دې دغه کویټې هغه عالم چې و جمعیت العلما والا بیا ډپټي سپیکر هم و شیرعلي شاه کو شیرعلي صاحب و که نه شیراني صاحب خدای دې وبخي ژوندی به کو ځکه نو دلته راغلی عبدالرحمن استاذ په دې ځای کې پروګرام و نو هغه تقریر کاو وی موږ ته ډېر افسوس دی چې موږ به حیثیت علماو دا نعره لګولې وه که ایک مودودي 100 یهودي دا زموږ د جاوید صاحب ما ته وایي زه پکې ناست وم هسې چې ته د ابوذر غفاري رضی الله عنه دې روایت ته وګورې لا یرمي رجلا بالفسوق ولا بالکفر
یو سړی دی د بل سړي ته کافر هم نه وایي، یو سړی دی بل سړي ته فاسق نه وایي. الا ارتدت علیه ان لم یکن صاحبه کذلک. کو فرض که هغه داسې نه وي نو دا به په تا واپس کېږي. یعنې بیا به ته لکه ته وایې ایک مودودی سو یهودي، نو چې دا ستا د خولې نه وختل یا خو به یې داسې جو ټیک دی وي، خو که داسې نه وي نو دا بیا په تا راځي واپس که نه. نو چې ته د بل سړي په باره کې فیصله کرتے کو بولو ما یو عالم نه واورېدل که نه، هغه وایي چې عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا ہے. اوس دا خبره کوي کو دا رښتیا جو خو تا ټیک وي، خو که دا د سیاسي سکورینګ دپاره ته کې نو دا ته زیاتی کوي. د سیاسي سکورینګ دپاره چې ته کې دې کې به ته به احتیاط کې چې که سړی ستا خلاف دی او ستا نه دی خوښ نو ضروري نه چا خرابي وی د هغې دپاره یو خو دا حدیث هر وخت ځان ته راکړه ان لم یکن صاحبه کذلک، دا شی په تا واپس راځي نو ته چېرې نعوذ بالله موږ وایو که نه لوی حرامي پیدا دی. دې ټکي دې معنی ته وګوره حرامي پیدا څه ته وایي. نو که داسې یي خو جو خلاصه ده، خو داسې خو نه وي. نو دا شی چې په تا پسې راشي تا ته خدای پاک د قیامت په ورځ وښیي چې تا دا خبره د یو پیپلي نیشنلي په باره کې کړې وه، ستا سره دې څه ثبوت دی؟ بیا به څه کوې؟ د دې وجې نه چې کوم خلق مشکوک دی دا حقوق العباد کې دي، نو د دې سره ستا رویه څنګه پکار ده؟ ډېره په احتیاط پکار ده، ځکه که ته داسې خبره وکړې چا په حقیقت کې داسې نه نو شی په تا باندې واپس راځي. او راشه زه درته مثال ښیم. وایي چې یو سړی دی، دا ګوره دا اوس دا واقعاتو شی ما کتل، یو خو کشمیر کې سید علي ګیلاني رحمت الله علیه دی که نه، دې ته شیر کشمیر وایي. دا انتهایی بادر سړی دی. بعضې وخت سړی دی خلکو د نرتوب تاریان شي په ځان یې راولي که نه چې خدای چې زه په کم ګوټ پټېدم. ټیک شو. نو بیا د ده سره بل په ترجمان کې راځي امتیاز ګیلاني، دا کم دغه چې ورکوي امتیاز ګیلاني دی، افتخار ګیلاني دی، دا هم د دې سره رشته دار دی او ډیر زبردست مضامین ورکوي، د مودي په دې علاقه کې اوسي. یو دا کردار. بل کردار دا دی خدای دې کړي چې دروغي خو د یو ویډیو چې د دیوبند علما را پاسېدلي دي، د پاکستان جنډۍ سوې ده، د پاکستان مردآباد نعره یې لګولې ده، او د هغې هغه محتمم چې تقریر کوي نو وایي مودی جی کو ہم مانتے ہیں دسی کی اور اس نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے. اوس ما تعالی دا خو عباد دي که نه، د دې په ما ته حق دی که نه. اوس دا عباد دا والا دا حق والا نو سړی څه به وایي ته چې مړه دا څه کړي، دا بې غیرته دي، دا دلګان دي نعوذ بالله، دا یریږي، او دا مړه دا منافقین دي، او دا مړه په ډوډو غله دي، دا وظیفو والا دي، موږ داسې وایو که نه. نو راشه حدیثو ته وګوره. دوه صحابه دي، یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم مکي دور دی، د مکې کفارو ونیو، اوس نه پوله شته نه فوج شته، ورته وایي په رسول الله پسې خبرې وکړه، د رسول الله بد ووایه، او وایي نه وام، وی ووایه، وایي نه وام، وایي موږ دې وژنو، وایي ومې وژنه، جو ویې واجو، یو شهید شو. حضرت عمار ابن یاسر بل جلیل القدر صحابي دی، هغه نمبر راغی، چې راغی جو هغه ټینګ نه شو، چې په رسول الله پسې خبرې وکړې. عمار ابن یاسر چې هغې چې هغو پرېښود ژوند دی، خو چې پر ژوندی پرېښود نو راغی او سترګو نه یې اوښې بهیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته راغی، نو حضرت ته یې ولې نو هغه ورته وایي چې دغه شانتې نیولې ومه وجلم یې نه ملګری خو راله شهید کو. نو وایي چې ووایه جو ومې وې، نو حضرت ورته وایي اړه دې څنګه و؟ نو مطمئن زما زړه مطمئن بالایمان، زما زړه په ایمان مطمئن و. نو حضرت ورته کوئی بیا یې ونیوې نه بیا په ما پسې خبرې وکړه. نو ما خدای دیوبند والا به یې داسې نیولي هر څه یې ته وژنې وایې که نه، خو دغه لکه اوس چې مودي چې وایي چې لکه برچي ده پکې منډم. اچھا خدای دې را نه ولي موږ بنیریانو بس وایو، موږ وایي سواتیان له کورونه دلته مه ورکوئ ځکه مشکوک دي، طالبان راغلي دي، او سواتي سړي له کور چې ګورې ور نه کې، او دا نعوذ بالله موږ به وایي بې غیرته په موږ را بیا موږ سالو بیا موږ هم تښتېدو که نه، بیا هغه شی نه
د دیو جن ته بس سټینډرډ رویه اخلي کنه په عبادت سره تعلق چې کې دغه حدیث په ځان تر آیات کې چې ګوره قرآن کې ورته هغې چې من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان. یو سړي له به سپیس ورکوي چې را لکه هر سړی خو سید ګیلاني نه وي که نه، دا خو هر سړی خو نه وي که نه داسې. د دې وجې نه ته به لکه سپیس ورکوي چې یاره په دې ځای کې دومره اخوا به پسې نه ځې. وایي نور څه کوې؟ وایي چې یو سړی دی او هغه د ډېرې خوشحالۍ نه د الفاظ یې دا وویې اللهم انت عبدي وانا ربک. دا الفاظ دي که نه. اوس دا د کفر الفاظ نه چې سړی خدای ته وایي خدای ته مې بنده زه خدای یم. خو دا دله ډېرې خوشحالۍ نه ویلې ځکه چې دی غریب ګرځېدو څاروی ته ورک شوی په هغې رده اوبه پرتې وې او دی غریب ډېر تږی شوی او څه نو بیا د مرګ ته ملاس دی او چې کله راویښ شوی دی چې هغه اوښ ولاړو نو د دې سړي بد به نه وي هغه اگر چې وي ځکه چې دا دله ډېرې خوشحالۍ نه ویلي قلبه مطمئن بالایمان. کله کله سړي د خولې نه خبره کېږي نو کم خلق چې ستا په نیز مشکوک دی که نه تا ته ښه نه ښکاري نو د هغې سره هم ته رویه به معیار به هغه ګورې چې هغې خلقو د هغې سره څنګه سلوک کوه. لکه اوس ته وایې پلانې چې دی که نه د خولې نه یو خبره وخته او په هغې خبرو کې هغه داسې خبره چې نعوذ بالله صحابو ته یې بد ووې. اوس ته که فرض که دا وایي چې اسکی زبان پسل گئی دا به تې ښایي په ځای دی چې ته وایي چېرې دله خو چل پکار دی چې الله کور ته تللی نه یې تا وژلی. دا دهشتګردي وغیره چې خلق وایي نو هم د دغې نه شروع شو که نه چې هغه سړی په دغه کې په لوسپیکر کې اعلان وشو چې دلته یو سړی دی او هغه دغه بېعزتي کوي. دا خبره تاسو کته کړې د قرآن بېعزتي کړې ده. نو علامه اقبال په دې خبره ښه پوهېدو وی مسلمانان چې دي که نه د هغې په اړه کې صرف دویي پرته ده ډبلنګ دی دا پس کې جګړې قرته ډېرې کوي. نو هغه څه وایي وایي که د جومات نه چا خښته وتښتوله نه وجني هغه جومات چې دی هغې ته پخپله نه ځي. لکه سړي په جومات کې متیازې وکړې دا ټوله محله راځي وجني او دې جومات ته پخپله نه راځي سهار په مانځه کې پکې لس کسئ. په دې خو اقبال پوهېږي لکه ما دا خو په دې نه پوهېږو که نه. نو وایي چې یاره ته وایي چې را توهین رسالت یې وکړو نو دې کې به هم ډېر زیات سپیس ورکوې. وایي ته ګوره که نه وی موسی علیه السلام چې لاړ شوم دغه له په کوه طور باندې الله سره راز کاو 40 دن چیلی تېروله نو الله تعالی وی ته خو دلته راغلی او هغه امت چې دی هغې د سخي عبادت شروع کړی. هغه په عربۍ کې په پارسي کې نه شونیده کې بود مانند دیده اورېدلې د لیدو په شان نه او حدیث دی لیس الخبرو کالمعاینه اطلاع چې تا ته په ټلیفون راشي نو هغه د معاینې په شان دی که ته یې پخپله وینې. نو موسی علیه السلام د الله تعالی په دې اطلاع خفه شو چې زما امت دا څه چل کړی دی خو لکه لیدلی نو نو دوره نه خفه شوی نو چې راله اسخی ولیدو نو څه چلې وکړو فالقا الواح نو کتاب بېعزتي نه شوه قرآن یې ارتا وکړو هغه چې کوم تورات وایي ارتا وکړو داسې نه دا وایي که نه مولوي صاحب ویش پنجپیر مولوي صاحب وی ارتا وی کو نو هغې یو سړي وی دې معنه ده دا عالمان خیال ساتي وی نه کېښودو القا معنه ده چې کېښودو نو پنجپیر مولوي صاحب وی هغه امسا به یې یخي نو فالقا عصاه دی که نه نو هغه داسې خوږ وی امسا به یې بیا یخي نو. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وی فکسرت موسی چې کله د خدای کتاب ارتاو کو نه مات شو هغه تختې وې لکه کاغذونه نه و تختې وې خو خدای پاک چرته د موسی ذکر نه کړی چې زموږ د کتاب توهین کړی دی. بلې څه چلو کو ورور یې څه نه ونیو تاسو ته پې پته داسې وایي چې خوب درېږي ګیرې نه ونه نیو دا ورور یې څوک و پیغمبر نه و پیغمبر چې ته د ګیرې نه نیسې نو توهین رسالت نه شو. او موسی علیه السلام چې کله بیا په خپله په ځان پوه شو غوسه ترې لاړه نو څه یې وې رب غفر لی ولأخي خو خدای ورته څه نه وی پکار ده چې خدای ویلی که نه چې د توهین رسالت یې وکړو او توهین کتاب یې وکړو نو سپیس په ورکوې. او ډېر خوږ شعر دی د عربۍ وایي د الله دا نازولي بندیان نه دي دي چې کله کله وقارېږي که نه نو الله پې دومره پروا نه کوي چې ځای به خیر دی. نو عربۍ هغه شاعر وایي وإذا الحبیب اتا بذنب واحد کله چې د خدای یو دوست
یو ګناه وکړي ویزل حبیب مونږ وایو که نه که مولوي صاحب که لاغه په کڼاوه کوک شي نو دا اوس واجب القتل دی او ایسچو صاحب کو اره ناروا کوي نو هیڅ به ورته نه وایي نو ستا رویه داسې نو هغه وایي اذا الحبیب اتا بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفیع دا هغه نیکۍ زر شفاعتونه راوړي یعنې زر نیکۍ را روانې چې جي دای کړې وه دای کړې وه دای کړې وه څه ورته مه وایه خدای ته وایي او دغه واقعه چې شوې وه حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه صحابي دی او د رسول الله راز یې پاش کړی او بظاهر څومره غټه غلطي ده چې ته د ارمي سیکرټ آوټ کې نو خط یې لیکلی و چې رسول الله در روان دی ځان ساتئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مهم سیکرټ ساتو اډو چاته وی نه نو خدای پاک وحی راولېږله خپل پیغمبر ته وی چې ستا یو صحابي یوې ډمې له هغه څوک ښځه وه هغه مونږ چې ورته بخار ډمې سوال ځواب چې به یې کول هغې له یې کاغذ ورکړی دی او هلته ځي هغه سیکرټ د لاوټ کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دریو کسو چې کوم وفد تشکیل کړو یو پکې حضرت علی رضی الله عنه چې د پلانۍ ونې خواته به یې لاندې کوي او خط یې ورسره اچرته ونیسي د دې نه بل غټ جرم یې او هغه چې لاړ نه هغې سره نه و دې ټوله وکته نو نه ورسره نو حضرت علی رضی الله عنه ورته وی چې زما په خدای قسمي زما پیغمبر ویلي چې ستا سره خط دی که ته خط نه راکې نو زه دې بربنډوم نوره دې خپله خوښه ده نو زنانه وویرېده نو یې کمسۍ وسپړده او خط یې راواغسته ولې ورکو په کې د ښه لیکلي و ښه د ده دستخط او حضرت عمر صاحب چې خبر شو هغه وی د خدای رسول اجازت کوه د نه سر وخم هغه ټیک شو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عمره دا بدري صحابي دی دی په بدر کې زموږ سره و د نه ایکسپلینیشن کال شو ایکسپلینیشن ایکسپټ شو تا ولې لکه دا کار کوه هغه ورته د خدای رسوله زما هلته کې قبیله نشته زه بې څوکی یم د خلقو خپلوان دي یو بل له به دفاع ورکړي زه د بار نه راغلی سړی یم زما بچي هلته دي زه ستا سره دلته یوازې راغلی یم په بدر کې در سره جنګېږم زما کامل ایمان دی چې خدای به تعالی فتح درکوي خو په دې خط مې هغو ته نمبر یې جوړولې چې زما د بچو حفاظت وکړي نور زه مرتد شوی نه یم نو الله تعالی وایي دا بله یو عبدالله نوم یو سړی دی صحابي دی او شراب څکي او 3 پیرې راغی او کوړو باندې وو چې د پیغمبر صحابي سپیس ته اوس ګوره نو یو صحابي صرف وی چې لعنت یې پې وی خدای دې خوار نه کا دا سویمه پیره ته شراب څکې او پیغمبر دله سزا درکوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله په ده لعنت مه وایې ځکه دی په خدای د خدای په رسول مین دی دا جوارګرو به اکثر په خدای په رسول مین دي څنګه چلو شو دا نن سبا توهین دغه د ختم نبوت دا خبره ده که نه ما به خیال و زما یو عالم هغه په دې تختر کې خبره کوله چې د ختم نبوت یو کانفرنس په اسلام آباد کې یو هوټل د هغې دپاره بک شوی و هغې هوټل والا ورته ووایي چې تاسو دې ته سیرت کانفرنس په نوم ورکړئ خو ختم نبوت په ورته نه ورکوئ دی پې کلک شو چې دا به ختم نبوت هغه وایي چې بیا به زه ستاسو رجسټریشن کینسلوم په دې کې نه در کوم اجازت ورې نه کو وس دا د عمران خان په دې حکومت کې کله کله داسې شي که نه د ختم نبوت په کې وایي چې زه په دې کې دله اجازت نه در کوم نو هغه چې لکه قصه کوي چې داسې عالمان لاړل نو هغه یو کلي کې پروګرام دی نو مقامي کسانو والا کړی دی نو هغه لوکل قادیانان پسې راپاڅېدل چې سوال نه پیدا کېږي چې تاسو دلته زموږ نه ختم نبوت پروګرام وکړئ نو مقامی کسان چې دي هغه د میلمنو ته وایي چې موږ له کار مه ګورئ موږ کمزوري یو دا ټول شیطانه زورور دي ادي موږ دلته نه پرېږدي نو هغه چې راغلي وو هغه ورته کلک وو هغه وویل نه موږ خو به په ختم نبوت باندې کوو پروګرام نو چې د هغې نه ونه شوه نو هغې ویل یاره دلته څوک بدماش نشته هغې عالمان وویل یاره دلته یو ډاکو دی په دغه ځای کې ناست دي او ډاکې کوي مولوي صاحب یې زه هلته ځم خو خپل شین پټ کوي او خو دغه جو ورغلی دی بیا خو منلی شوی مولوي صاحب و هغې ډاکو چې لیدلی چې مولوي صاحب دلته څه کوي جواب سره وایي ته دلته څه کوې هغه یاره یو کنډه مې پېښ شوی تا ته وی څه وی د پیغمبر په نوم باندې به ننګ ونه کې وی په سترګو کې وخیرلی وی څه دي وی دا خلک مونږ جلسې ته نه پرېږدي او یې راځئ
خپل کلاشینکوف یې راغستی ویل چا زوی دی چا پلار دی وی چا زوی دی وی ټتو کې زه دلته ولاړ یم دی به ختم نبوت کانفرنس کوي. هغه مولوي صاحب خبره کوي چې لږې ورځې پس ما هغه سړی ولیدو چې پټکی اچولی و د ډاکو نه یې توبه کړې وه کلي ګیره یې پرېښی وی ما چې دا ولې وی چې رسول الله مې په خوب کې ولید چې تا په ما ډېر ننګ وکړو خدای دې تا له جنت درکړي. نو کله کله خدای پاک د ډاکوانو نه کار الي نو دا یو کینه چې ګوره چې یو سړي پړه کې مینه یې که نه نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي لا تلعنوه. هغه صحابي راغی معاذ ابن جبل ډېر جلیل القدر صحابي دی رسول الله ته سجده وکړه. ګوره اوس حضرت داري موقع نه به فایده اخسته چې کله یې سجده وکړه دا څه کې معاذه هغه وایي چې زه خو په سفر تللی وم نو مثلا عراق یا کوفې چېرته تللی وم لرې شام ته نو هلته هغې خلقو خپل مشر ته سجده کوله نو ما چې مشر خو په حقیقت کې تی سجده څومره ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره په خوږه وایي ورته وایي معاذه د خدای نه علاوه که بل چا ته سجده جایز وی نو ما به ښځو ته ویلو چې خپلو خاوندانو ته سجده کوئ. ګوره ما ټوله خبره پکې راګیر کړه او څه کسان رالل هغې ورته وی چېرې دا منافقین چې دي دا منافقان دي دا سړی منافق دی دی ډېر سازشونو کې موږ یې وژنو نو حضرت ورته وی مونځ کوي وی او وی زه خدای پاک د داسې خلقو د مرګ نه بنې کړی یم څوک چې مونځ کوي. مطلب دا چې هسې ما دوه ګروپه تاسو ته وویې یو هغه خلق دی چې ډېر زیات ښه خلق دی په هغې زموږ د هغې په موږ باندې حق دی موږ له پکار دی چې د هغې حق ادا کړو او هغه صحابه دي هر وخت چې د هغې قولونه فعلونه ځان ته مخې ته کوې او بیا د هغې په شانتې کوې لکه چې زموږ سره کوم ښه کړي. بل طرف هغه خلق دی چې ما تا ته ښه نه ښکاري خو ضروري نه ده چې دا خرابي کیدای شي دا په فیوچر کې ډېر زیات ښه ثابت شي نو ته به یکدم په دې د کفر فتوه نه کوې او کم خلق چې د کفر فتوې لګوي نو په هغې باندې به خفه شي چې کو دا په ده باندې حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه دا روایت مطابق واپس شي. نو موږ اکثر د خولې داسې خرابې خبرې خیږي او بل هغه خلق دی د هغوی حقوق چې به موږ دي چې په هغې کې په ټاپ مور پلار دي دا مور پلار د حقونه خو روغ وقضا ربک الله تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. خدای پاک وی د خپل حق نه پس بغیر د وقفې نه د مور پلار حق بیان کړی. دی وجه نه وی چې کم سړي دا ټولو نه بدقسمت او سپیره سړی هغه دی چې مور پلار یوازې یا دواړه ورته د بوډاوالي په حالت کې میلاو شو د خپل څه ورته مغفرت په هغو ونه کړو دا سپیره دی. په یو بل حدیث دی چې پلار چې دی دا د جنت د من دروازه ده اوس تا خوښه ده که ته یې ځان له کولاوی جنت ته پیځې او که ته یې په ځان پسې بند دی او کیټاګاریکل سټیټمنټ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا الله فی رضا الوالد خدای به دنه خوشحالی چې پلار دنه خوشحالی وسخط الله فی سخط الوالد چې پلار دنه خپی نو خدای به دنه خپی. دا یو فارموله ده وایي چې دا پلار چې یي نو خو ته به یې خیال ساتې چې نه نو څه به کوې. نو حدیث ډېر ښکلی حدیث دی چې کله پلار د دنیا نه لاړ شو که نه او ته بیا د هغه نه مرګ نه پس په د هغه حقوق دي دا یو 45 حقونه دي او 45 خو آسان دي یو پکې لږ ګران دی هغې کې مونږ فیل کېږو اگر چې فرض که کچ چا پکې دغه شو دا کلک شو نو څه نقصان پکې دوره نشته خو د هر حال د کلکېدو دپاره الفاظ ورته دا دي چې وایي چې کله پلار د دنیا نه لاړ شي نو بیا به ورسره په کومه طریقه باندې ګزاره کوې نو هغې دپاره ورته وایي نمبر 1 دا دی چې ته به د هغه دپاره استغفار غواړې دا خو آسان دی چې خدای پاکه د هغه نه چې کوم لغزشونه شوي دي هغه ورته معاف کړې یوه ده. نو دویم دا چې د هغه دپاره به د درجو د بلندېدو دعاګانې کوې دام نسبتاً آسان دی. نو دریم دا الصلاة علیهما والاستغفار لهما دا دواړه آسان دي دا مونږ الحمدلله ټول کوو و دریم لږ ګران دی. و انفاذ عهدهما من بعدهما دي چې چا سره کم لوزونه کړي یا به ته پوره کوې هغه بیګا اعلان کړی دا ځمکه به زه د مدرسې له ورکوم خو لا انتقال یې نه کړی چې لاړ نو دا باچي څه وایي لیونی و او هغه غریب چې کله خبره وکړي نن هغه سړي راوستی و نقشې والی هم راوستی انجینر هم راوستی و نو ما ته یې ویې دادا دې وتښتېد ما یې ولې وې زامنو د شپې داسې کړی و دا خو د ژوندانه
خو چې کله هغه لوز کړی که نه چې دې ډسپنسرۍ له دې جومات له دې مرکز له به زه ځمکه ورکوم او څه لږ غونتې کوي نو وایي زامن یې نه ورکوي نو دا درېیم شرط لکه ګران دی که نه حالانکې د مړ پلار په تا باندې دا حق دی موږ وایو که حقوق العباد که نه نو ستا پلار تا ته ډېر نږدې دی نو چې کله هغه کم لوز کړی ګوره که دا ځمکه تا ورکړه که نه تا به خدای ورک نه کړي داسې به دې شته کړي چې خلک به یې ویني خو چېرته داسې ونه کوي نو زما ستا عمل چې دی معیاري پکار دی او معیاري عمل هغه چې د قرآن او د حدیث په لیول باندې ټیکي نو درېیم څه شو و انفاظ عهدهما من بعدهما دا لږ ګران دی نو چې کله ته وایې چې زه یم د جماعت کس یا زه تحریک محنت کس یم نو بیا پکاره چې د مور پلار ستا په پخوا کم لوزونه کړي دي د هغې نه تختمه اګر چې ستا پکې تاواني څلورم نمبر وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما د هغې سره چې کومې رشتې د وجې نه د خلقو خپلوي نو پکار ده ستا د پلار د رشتې د وجې نه چا سره خپلوي چې هغه ته وپالې که نه دې په ځای دی چې ته دا وایې چې یو خو دې سړي بخت لره اوس هر وخت راخلاصي نه دا ته ذهن ته راولې چې دا زموږ د پلار دوست او څلورمه خبره دا وه چې دغه چې دی و اکرام صدیقهما ستا د پلار چې کوم دوست دي چې ته د هغې اکرام او د هغې عزت کې دا شو اوس یو بله خبره چې کوم مونږ اخري چې کوم پاتې کېږي مونږ ته په حقوق العبادو کې په عامو خلقو کې نو یو په هغې کې ګاونډي دی همسایه کوم سړی چې ستا په ګاونډ کې که نه دا سړی چې دی دا دومره قیمتي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم که ته د خلقو د حقوق العباد ذکر کې نو بیا پکار ده چې ته د ګاونډي ذکر وکې او د هغې خیال وساتې نو حضرت وایي چې ما ته د ګاونډي په باره کې دومره وینا شوې وه چې ماوې ګینې په جایداد کې شریکوي بیا وایي چې کوم سړی د ګاونډي سره ښیي نو دا ښیي او چې څوک په ایمان په الله په آخرت ایمانی نو فلیحسن جاره د ګاونډي سره دې ښه کوي د ګاونډي یو څو حقوق دي پکار ده چې مونږ هغه په ذهن کې کیدو اکثر مونږ کو خو لږ پکې نه کوو که فرض که هغه وکړو یو معیاري شکل چې خپل پیدا کوي نو ورکېږي نه شته به شی پې خو لکه ته ځان له ذهن کې چې قرآن په حدیث کې دا دی اذا استعانک اعنته بس باندې چې کله هغه ته د امداد ضرورت پیښ شي چې ته امداد وکړې د مخکې ورځو کې باران و که نه ډېر سخت باران چې زمونږ دا کورونه چې وو دا خو لینټري وو نو دا کچې کوټې والا چې وې نو هغې کې را اوبه م رالې بره اوبه ځکه چې خوټ ډېر اوچت راغی نه اوبه یې نه پرېښودې ځان ته نو کوڅه اوبه واپس شوې نه دې کورونو ته دننه لاړې نو هغې غریب سړي هغې کور ته اوبه م ځي هغه بچي چغې وایي او د پاسه پې م راځي په خوا کې چې لینټري کورونه یې چا دي نو هغه ما ته خبره کوله وې د ماښام چې اوده شو نو یې سار را پاسېده که چا دا تپوس کړی ما ته یو ستا ډرایور و چې هغه به ما ته ټلیفون کاو چې څه حال دی ما به چې واړه مې جاړي او لکه ملک ټول د اوبو ډک دی او اوبه دي نو زه نه تاسو ته در رسېدی شو نه ته موږ له را رسېدی شي او دا موږ ټولو چیلم لګولې ده د جماعت اسلامي ارکان هم یو تحریک محنت کې هم یو خو اذا استعنته چې ستا په خوا کې هغه ته استعانت ضرورت و هغه ته د محنت ضرورت و پکار چې هغه ته وکړې دا کو هذا وشو ټیک شو نمبر 1 دویم دا دی دا لږ ګران دی خو لکه ورکېږي پې نه اذا استقرضک اقرضته قرض پیسې کو واغوښتې نو بیا یې ورکوي نه او ورک شوي بې لا څوک نه دي په دې چې سړی چا نه قرض وتښتاو که ته زه خیر دی کرای نه کړې رسول الله ویلي چې کله قرض غواړي نو ورکوله چې ستا سره یي نو که وی تښتولې نو تا هغه تښتېدلو ته خو ته ګورې خو چې کله تا له خدای د بلې غاړې کمې درکړي هغې ته دې فکر نه وي چې زما پریکټس کې څومره پیدا راله زما تنخوا څومره ډېره شوه زموږ فصل څومره ښه وشو خدای پاک دا غاړې تا له درکوي او چې ستا هغه ته قرض یې که وی تښتولې تر څو پورې چې نو هره ورځ چې څومره پیسې ستا قرض وي نو خدای پاک ستا په کاته کې د دغې روپو لکه 10,000 روپۍ دي نو 10,000 روپۍ له روزانه چې لکه ته صدقه ورکړې هره ورځ چې ته صدقه ورکړې یو په 18 دی نو هسې په دې به خفه کېږو نه که چا زمونږ قرض وتښتاو نو لکه خو ښه اوږد به شي که نه په هره ورځ به شي او خدای پاک څوک خوارۍ نه د بلې غاړې به دله ډېر شی درکړي ایب هغه دې وتښتوي خو دا یو لږ پکې نسبتا ګران دی دا بل پکې دا دی چې کو فرض که اذا مرض عدته چې ناجوړه شي تپوس له به یې خامخا ځې بل و اذا اصابه خیر خنعته
کو خوشحالي پیراله نو مبارکي بول ورکې دا مونږ الحمدلله کو اذا اصابتهم مصیبت کو څه مصیبت پر هغه کور راړتاو شو یې مړ شو نو عزیته بیا به تعزیت لذي لاس نیول به سره زی خدا بل ګران دی او دې کې ډیره مزه ده او ډیر خوان کوي ولا تستطيلوا عليه البناء خپل کور چې نه جوړه کنه درې چتا نو پاغه بسوره کې نه نو چې لکه پاغه سوره کې نه د زمو کور تنگ دی نو ګوره حضرت الفاظ ته ګوره تحجب عنه الريح هغه غریب ته ونه خواز نه بغارمزي نو څه الا باذنه کته هغه اجازه تو غواړي نه دي سلیونه نه اجازه درنه کی چېرته ته خپه کېږه مو پیغمبر ویلی چې اذن ته زستانه اجازه غواړم موږ دا کور جوړو دا نوې کو زموږ جوړ شوی دی الکان را رسیدلی دي ودونه ولکو د پاسه کمرې جوړو پتا به سورې کیږي ته به خپه کېږې نه کو ته اجازه راکې نو کوې کې نه کو دې څه ته وایې که نه غلی ونه تا ته چې نه به کې خدا د پیغمبر د هغې دغه لپاره ته وایې که نه حقوق العباد نو دا هم بنده دی د ده حق چې ادا کې او دا یو بله خبره ده چې دا اکثر زمونږ دې ته فکر نه پوخا خو دا و پوخا به څه و مونږ به پیتي پخوله پای کې به تبي کاڼی و که نه هغه تبي کاڼی چې په کوی د کشرانو ته به نه یاد نو هغې به ډېر خوږ بوی وکړو که نه په ټول چم کې به خور شه دیوال نه زمونږ کوزو که نه نو هغه الفاظ ته ګره ولا تؤذیه بقطار قدرک الا ان تغرف له منها کله چې ته کټوی پخې که نه نو د خپلې طبي کاڼي د بوی نه هغه ته تکلیف مه رسوه مګر هغوله ترې لږ پیتي ولیږه هنګولې لیږل خپل ګاونډي له په دې د هغې غریبانو ډېر زیات کار کېږي اکثر هغه ډوډۍ شته خو هنګولې نشته نو په دې به تا ته حقوق العباد که ته کوې که نه نو هغه یو خدای ته ماښام لاړې سار راپاسې او موږ چې ایلې لتلي وو او ګاونډي غریب وې زما هغه لور وې اوس هم چې اسمان ته وګوري او ایله هغه ګډ شي نو یې چغې کړي چې بیا به هغه چل کېږي نو چې خدای خو بل دا چې که فرض که ته انګولې پخې کور زنانو ته وینا وکړه چې ردي له ترې ولېږئ دا بله خبره چې دې ته زموږ اکثر فکر نه دا دوره ګران نه دی دا اخري خبره ده وان اشتریت فاکهة که تا فرض کا لږ امونه نن سبا څه دي امرود انګور کې نه دا بل شی نه هغه غټه خربوزه نن ډېره ده نو کوله که تا خربوزه کور ته راوړه که نه وان اشتریت فاکهة فحد له بعضې خلق ډېر ښه د خپلو دهقانانو له خپلو فقیرانو له لیږي دا بچي داسې خوشحالېږي خپلو بچو له ملایانه اکثر د لوبو سامان راوړي هغې بل له ورسره هم راوړي پای به زیره 1000-2000 روپۍ لګېدلې خو دومره خوشحالېږي که نه ای سړي خبره کوله یو زنانه وه زمونږ فقیره وه او هغې غټ کور مرله دغه وړوکی کور سوری نو هغه 2 مرلې کور یې رخ کړی وی یاره چې ښځه خوشحالې ده وی زه مبارکۍ لاړم وی راووته وی ما ته چې خپل کور ډېر ښه او بار څوک سړي ته ویلی نه شي چې لکه کور خوشی که د دې نه سړی خلاص شي وی ما وی چې دا 2 کاناله بلډینګونه چې خلقو دي دغه ابۍ به دوره نه خوشحاله لکه دا 2 مرلو والا چې خوشحاله ده نو بعضې خبرو باندې دا خلق ډېر خوشحالېږي په هغې له ډېره کوي نو کله چې ته میوه راوړې که نه نو فحد له هغې له ترې لګولې که وایي دا هغې ښه ته د بار نه راوړه جدا کوله وایي دا ردي دي زموږ اکثر دې ته فکر نه کوي دا داسې ګران کار نه دی او بیا فإن لم تفعل خو که ته یا شوم وې یا واړه ستاسو خپل ډېرو او هغه تا نه شو خوړی نو بیا حضرت څه وایي فادخلها سرا پټ غوندې کور ته وځه ګوره د بخاري حدیث دی فادخلها سرا دا پټ غوندې کور ته دا خربوزه اوسه ولا یخرج بها ولدک او وړو ته ووایي چې بار ته به نه اوسئ ولا یخرج اوس هغې ته یې پراغستي بار ته وتي نو مخامخ چې هغه دي نه به ورته زیرېږي که نه لیغیظ بها ولده ځکه د هغه بچی به غوسه شي او خفه به شي دا یو څو خبرې دي په حقوق العباد کې یو خدا چې دین بالو کاملیږي چې ستا د خالق سره هم تعلق ټکي او مخلوق سره دې هم ټکي مخلوق سره به دی ټکي چې ستا اخلاق ښیي او په مخلوق کې د ټاپ مخلوق صحابه دي او هغه خلق چې ستا بدي شي دا دومره لاندې خلق نه دی کیدای شي دا سبا ستا دوستاني دا کم خلق چې نن ستا ارکان او ستا ملګري دي کیدای شي سبا دې د پی ټي آی جنډه اوچته کړي هېڅ خبره نه لګي اصل خبره حقیقت دی چې د قرآن او د حدیث په سټینډرډ کمې خبرې پوری هغه زما ستا دپاره د دنیا د آخرت د ګټې دي الله دې مالا تاسو لپاره د عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين